أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مخکې ورځو کې په بونیر کې د ګدیزو په ګراوند د KP وزیر اعلی تقریر وکړو د هغې تقریر په مندرجاتو یا د هغې په الفاظو د بعضې خلقو اعتراضونه او د پاک صوبې یعنې د KP یو مشهور صحافي سلیم صافی په هغې تبصره داوا چې میں نے چیمنٹ کی تقریر سنی تھی اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے مخالفین کے لیے بے شرم کا لفظ تقریباً 20 مرتبہ استعمال کیا چونکہ د بے شرم لفظ د خپلو مخالفینو دپاره هغه دومره فریکوینټلی استعمال کړی چې سلیم صافي غونته کې صحافي ورته حیران شو او د ټولو خلقو توجه د هغې تقریر او په هغې بحث ته شوه چرته مخالف او چرته حامی د دې وجې نه موږ د دې تقریر په رڼا کې د کمیونیکیشن د مخالفین سره د برتاو اسلامی اصول بخیو اسلامی مخالفین سے برتاو کے اسلامی اصول وزیر اعلیٰ کی تقریر اور سلیم صافی کا تبصرہ دا کار موږ ځکه کوو چې دا کار یوسف علیه السلام کړی یوسف علیه السلام ته په قید کې قیدیان راځي ورته وایي افتنا فی رؤیایا انا نراکا من المحسنین یوسف ته موږ ته ښه سړی ښکارې موږ بیګا خوب لیدلی دی موږ ته د خوب تعبیر ووایه په ځای د دې چې یوسف علیه السلام هغې ته د خوب تعبیر وایي نو هغه ورته بله خبره شروع کړه او خبره ورته دا وکړه چې ورته وایي ذالکما مما علمني ربي دا ماله چې کومه پوهه راکړې ده که نه دا زما خپل اچیومنټ نه دی دا ما ته زما رب ښوولی دی تاسو خو یو اپریشیټ می تاسو زما صفت وکړو ځکه خو به ما پسې رالی چې ما ته وایه چې موږ ته د خوب تعبیر وښیه نو په ځای دی چې یوسف ورته خپل صفت وکړي نو د الله صفت ورته کوي دا ولې دا ځکه چې د قیدیانو ذهن اوس متوجه دی نو چې کله تا ته د چا ذهن متوجه نو هغه خبره چې هغه ته کول غواړي خو د غفلت په حالت کې که ته هغه ته کوې نو هغه نه ایکسپټ کوي خو چې کله هغه تپوس وکړو هغه خو اوس د خوب په تعبیر پسې راغلی دی نو یوسف علیه السلام د حکمت نه کار علي نو هغه ته خوب د تعبیر په ځای باندې د الله تعارف کوي وی ما سره چې کوم علم دی که نه ذالکما مما علمني ربي او بیا ورته خپله قرباني ښیي چې ما دا پوزیشن چې اچیو کړی دی که نه دا تاسو چې په ما باندې کوم اعتماد دی دا تاسو دا ځکه ما اچیو کړی دی چې انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر وبالآخرة هم کافرون ما یو قربانی ورکړې ده داسې قوم مې پرېښی دی د داسې قوم نه ډیټیچ شوی ما چې هغې نه ایمان بالله او نه بالآخرت نو د ایمان بالله او د ایمان بالآخرت یو تعارف ورته کوي او بیا ورته وایي ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ډېر خدایان ښه دي که یو خدای ښه دی دې نه موږ ته دا پته ولګېده چې کله تا ته څوک اټینټ وي کله تا ته چا غوږ ایښی یعنې چې کله په یو معامله په یو معاشره کې یوه خبره برننګ ایشو شي په هغې خلق بحث کوي نو ته حقیقي علم یو دی د حقیقت علم نالج آف ټروت او بل دی نالج آف تھنگز اشیا کی علم
نو د اشیاء علم خو هر چاته پته ده، خو د ټروت علم چاته پته نشته. نو نالج اف ټروت هغې ته انټروډیوس کړه چې هغې د هغې موقع نه فایده والي او په دې پوه شي. نو د وزیر اعلی صاحب تقریر د پی ټي آی د حکومت د طرف نه دی او په هغې اعتراض ته ویلی شي د حزب اختلاف د پی ډي ایم د جے آی د جے یو آی د طرف نه دی. نو دې دواړو ته ته ښیې چې یاره یونیورسل ټروت څه دي. یونیورسل ټروت ته چونکې ردي اوس غوږ دی، نو په دې وخت کې ورته خبره ښوول چې دي دا فایده منه دي. نو ځکه ورته موږ وایو چې ګوره د مخالفینو سره معاملات به څنګه ډیل کې. قرآن په هغې کې تا ته ډایرکشن ورکړي. ړومبی ډایرکشن دا دی چې په دنیا کې به مختلف ګروپونه وي، یو ګروپ ایټ ا ټایم ټول خلق یو شان نشي کېدی. دا د فطرت تقاضا ده او اسلام د دې اعتراف کوي. او چونکې اسلام د دې اعتراف کړی دی نو د خلقو ګروپونه یو ته لسانی بنیاد باندې دی، یو په نسلی بنیاد باندې دی، په قبایلی بنیاد باندې دی، د رنګ په بنیاد باندې دی. نو د دې نه ته انکار نشي کولی. او الله تعالی د هغې اعتراف په څه الفاظ کوي، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. او بیا ورته څه وایي، ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. دا د خدای په قدرتونو کې یو غټ قدرت دی. د خدای پاک د پیژندو دپاره کو قدرت دغه معلومې، نو یو پکې دا ده چې ټول خلق یو شان نه دی. نسلی طور څوک افغانیان دي، نو څوک یوسفزي دي، نو څوک انډیا خیل دي، نو څوک امریکندي دي، نو څوک افریقندي دي. دا فرق شته. یول د رنګ په لحاظ سره څوک تور دي، نو څوک بلیک، نو څوک وایټ دي، نو څوک زیړ دي، نو څوک غنم رنګي دي، ګندمي رنګ دی رچا، نو څوک نیلګون دي، اسماني رنګي دی. دا اختراف ختم کې او د دې اعتراف فطرت کوي او د دې اعتراف قرآن هم کړی دی. او بله غټه خبره دا ده چې د خلقو ژبې مختلفې دي. و السنتکم ایون دومره مختلفې دي چې که پښتو ته وایي نو په پښتو کې د سواتۍ پښتو، د بنیری پښتو، د بنوسۍ پښتو، د پیښورۍ پښتو، د افریدي پښتو پای کې هم ډېر فرق وي. او لهجې د خلقو دومره بدل دي چې تا ته په ټلیفون څوک هلو وایي تو فوراً وپېژنې چې دا خو پلانی نه دی، چاته ما چې ټلیفون کړی غالبا د هغه زوی اوچت کو، ځکه چې اواز یې بدل دی. نو السنتکم، نو الوانکم و السنتکم. الله تعالی بله خبره د هغې نه پس کوي، ان فی ذلک لآیات للعالمین. کم خلق چې عالم دی که نه په هغې کې دانشمندي ده، په دې کې د هغې دپاره نښه ده چې خلق ټول یو شان نه دی. د خلقو منځ کې به اختلاف وي، چې نسلی اختلاف ته منې، د ژبې اختلاف ته منې، د رنګ اختلاف ته منې، نو د ویو اختلاف به هم ته منې چې څوک به په پی ټي آی کې، څوک به په پی ډي ایم کې، څوک به په جے آی کې، څوک به په جے یو آی کې. ولې د خدای داسې خوښه ده چې داسې دي. که د خدای دا خوښه نه وی نو داسې نه شوه کېدی. او الله د هغې ذکر ما تا ته په صورت هود کې کوي، ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده ولا یزالون مختلفین. خلق به په مختلفو ګروهونو کې که الله غوښتی نه په یو ګروپ کې به، خو الله وایي ما خو ازمایش دپاره دنیا پیدا کړې ده او ازمایش بغیر د چایس نه نشي کمپلیټ کېدی. ما خلقو ته چایس ورکړی، نو چې کله ما چایس ورکړی دی نو هغه الله وایي ولذالک خلقهم، ما پیدا کړي دې دپاره دي چې په مختلفو ګروپس کې به تقسیمي، مختلف اعمال به کوي. البته د هر عمل جزا یا سزا به ورته میلاویږي چې دې ته ذهني طور تیار یې. چې الله خپل پیغمبر ته جبریل په ترو وایي، جبریل رسول الله ته وایي عش ما شئت وحبب من شئت. ستا خوښه ده چې څنګه کې هغه شان ژوند تیر کا، ستا خوښه ده چې کومه ډله کې شاملېږي په هغې کې شامل شه. خو فانک مجزئ، تا ته به د دې جزا او سزا میلاویږي. فانک مفارق، دغه اوس تا دا دوستي چې دا به ستا نه پاتې کېږي او ته به الله ته ځې. زما ستا په ذهن کې دا یي چې چایس خدای پاک خلقو له ورکړی دی چې خپلن خوښه ده چې په عرش کې شاملېږئ، نو موږ تاسو نشي منې کولی. الله تعالی چې په خپل کلام کې وایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې خوښئ نو په هغې ډله کې دې شامل شي چې په حقئ، د چا چې خوښئ په هغې ډله کې دې شامل شي چې په ناحقئ. خو آخري خبره به دی چې موږ به تاسو ته واپس کوو، د دې جزا او سزا به درکوو. نو چې الله والا د چایس اختیار ورکړی دی نو ما تاسو کې چې دا اختیار تی والو. دی وجہ مخالفین کے ساتھ برتاؤ آپ نے کرنا ہوگا.
کته د دینی بنیاد والے کته مسلمان ہے نو یہودی اور د ہندو سره به آپ کو برتاؤ کا طریقہ سمجھنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تا ته پته چې تا ته پته پکار ده چې د قرآن او د حدیث په روشنی کې به د دینی مخالف سره څنګه برتاو کې او د سیاسی مخالف سره به څنګه برتاو کې او د خپل نسلی مخالف سره به څنګه برتاو کې. دا ډایرکشن دی ډومبی ډایرکشن دا دی چې ته چا سره دا پوینټس دي دا ډومبی پوینټ دا دی چې ستاسو د چا سره دغه د واسطه ده دا ارڅوک چې دی خود د یو نوم یقیني دی هغې ته وایي بني آدم. دا د آدم بچی دی. دا د بنی آدم ټکی په قرآن کې اللہ تعالیٰ 5 پیری ذکر کړی دی. 5 مقامات پر بنی آدم کہا گیا ہے او ټول خلق دا مني. ایون ټرمپ هم دا منل، بایډن هم دا مني او روس هم دا مني، افریقا هم دا مني چې موږ بنی آدم یو. نو چې کله ته بنی آدم یې نو ستا قرآن تا ته ډایرکشن درکوي ولقد کرمنا بنی آدم. نو دا بنی آدم موږ عزتمن کړی دی. نو تا ته دا حق نشته چې تی بی عزته کې. یعنی بنی آدم کو اگر یہ بنی آدم ہے تو یہ عزت مند ہے تو آپ اس کی عزت کریں گے، اکرام. آپ اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے. د دې وجه نه هر خبره هر لفظ چې ستا د خولې نه وځي نو ستا په ذهن کې دا پکار ده چې دا کہ یہ لفظ دشمن کے کانوں میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. یعنی دا کومه خبره چې ته کې دا کوم ریمارس چې ته ورکې دا دشمن غوږ ته د رسېدو نه مخکې د الله په ریکارډ کې ریکارډ کېږي. او که دا ښه خبره تا کړي تا ته به د دې جزا میلاویږي، او که دا دې بده کړي د دې سزا ته تیار شه. ځکه چې الله وایي ما دې عزتمن کړی دی نو تا ته اختیار نشته چې ته بلا وجه هغه سړی بې عزته کې. او دا دومره زیات زبردست فیکٹ دی چې جنازه را روانه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته، حضرت ورته پاسید، صحابه ورته وی جی د یهودي جنازه ده. په دنیا کې د یهودي د هغې نه پس د هندو د دین خراب خلق نشته، دنیا ټوله د دې د لاسه په لړزان ده. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودي جنازې ته د اکرام په صورت کې پاسېدو. نو چې کله صحابه ورته وی نو ما زما ستا په نیز خو پکاره چې ناست وی چې ښه دا خو زه خطا شوم. وی نه، وی کیا ہوا کہ وہ یہودی ہے، انسان تو ہے نا. رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ داو چې دا څه وشو خیر دی چې کو دا یهودی دی. هغه وی نه کیا یہ جان ہے، دا احترام د جان دی، دا کوم ساچ دی ساچ اخلی. اسلام میں جان کی حرمت اور مقام ہے. ہر سړی چې پای کې سای دغه به عزت کې اگر چې یهودی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ذات باندې هغه د یهودي جنازې ته پاسي او اکرام ولا کوي. نو ما ته حق نه جوړیږي چې د خپل سیاسی مخالف بی عزتی وکړو. یو دا. دویم حقیقت دا دی چې کله الله غل اختیار ورکړی دی چې خپل د خوخه چې په کومه پارټۍ کې شاملېږي د دې سزا او جزا به بیا ته تیار شه. نو ما تاسو کې چې بزور بازو هغه په خپل ګروپ کې شامل کو. اکو موږ دا وایو چې دا ټول خلق د زمونږ ملګري شي، ځکه زما دا خیال چې زه په حق یم، ستا دا خیال چې ته په حق یې، نو ته چې دا ټول خلق د زمونږ ملګري شي. نو خدای وایي زما خو دا خیال نه دی. نو الله څه وایي ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. کته ته د خپل شی هدایت ښکاري که نه اته وایي چې دا ټول خلق د زما سره ځکه زه په حق یم، نو خدای وایي زما خو داسې نه ده خوښه. که خدای غوښتی نو ټول به دې په دې حق و، نو ته ولې جاهل کېږې؟ د جاهلانو او د ناپوه خبرې مه کوه. دا ټول خلق ستا ملګري کېدی نشي. او ولذلک خلقهم، ما خو دې پیدا کړي دی لدي چې د دې به په منځ کې اختلاف وي. او بیا چې کله اختلافی نو صرف تا ته چل خی پروتوکول د تخی چې د اختلاف کرنے والا فیصله به څوک کوي. لاول خدا په ذهن کې کېده تم تا ته حق نشته چې تا ته کم سړی ستا خلاف ښکاري ته وایي دا جهنمی دی، ستا خلاف ښکاري نو ته وایي چې دا د پاکستان دشمن دی. نه، دا ستا خلاف دی. مې بي چې ته په حق یې دی په غلطی، مې بي چې دی په حق او ته په غلطی. د دې دواړو پاسیبیلیټي شته. نو د دې فیصله به وی څوک کوي؟ وی الله ورته وی الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. سورت حج کې راته وی مخالفینو سره رویه دې ساته چې وسته فیصله مکوا کې دې چې تو اساس غصه فیصله کې الله تعالی بس تاسو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکي. ولې دا دسی دا چې الله یجمع بیننا و الیه المصیر. یو وخت را روان دی ټول به قیامت ته ځو، اخیری فیصله به هلته کېږي. نو چې کله ستا دا ذهن کې دایي چې آی ایم رایټ، زه ټیک یم، مې بي چې زه رانګ یم،
هی از رانګ هغه غلط دی، میبي هی میبي رایټ، کیدای شي چې هغه ټیکي. نو چې کله ستا دا ذهني نو بیا به یو سړي ته ډېر زیات سپک نه ګورې. او الله تعالی وایي دا فیصله به بیا د قیامت په ورځ کیږي. کیدای شي چې ته یو سړي ته کنځل ویل کې او تا ته ډېر زیات لاندې ښکاري، او کیدای شي چې د قیامت په ورځ هغه د جنت په بالاخانو کې ناسي، نو بیا به څه کوې؟ او کیدای شي چې یو سړی تا ته ډېر زیات ښه سپورټر ښکاري، خو وروستو پته ولګي چې دا بې ایمانه دی او د جهنم په دروازو کې، نو بیا به څه کوې؟ نو اصل ډیسیژن، اصل فیصله به د قیامت په ورځ کیږي. ستا کومې ذموارۍ دي؟ نمبر 1 انسان سره عزتمند دی، تی بې عزته کومه. ولې؟ ولقد کرمنا بني آدم. دویم څه دی؟ دویم دا که انسان دی دی ښایسته دی، نو چې الله ښایسته پیدا کړی نو ته ولې په شکل باندې اعتراض کې؟ نه د هغه په خېټه اعتراض کولی شي، نه د هغه په پوزه اعتراض کولی شي، نه ویلی شي دوره چیت دی لکه سپیاکه، نه دوره ویلی شي دوره دنګ دی لکه اوښ. ځکه ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وایي ما پیدا کړی دی، چې ما پیدا کړی زه ورته ښایسته وم، نو ته ورته ولې سپک ګورې؟ که ته د هغه په باډۍ باندې د هغې باندې ریمارکس پاس کې، نو څنګه چې د یو انجینیر په آبادي ته وایي چې دیوال یې کوږ دی، اته په ریمارکس پاس کې، دا په دیوال ریمارکس نه دی، دا په انجینیر ریمارکس دی. نو که ته یو سړي په خلقت کې یا د یو سړي په شکل تبصره کې، نو دا ته د هغې خالق په صنعت یا په خلقت ته تبصره کې، نو د خدای په خلقت تبصره او په هغې نیګیټیو ریمارکس پاس کول، په هغې که ستا نه الله خفه شي بیا به څه کوې؟ چونکې تم منې چې دا الله پیدا کړی دی، هغه هم مني چې زه الله پیدا کړی ما، نو الله ته ته وایې که وایې الله ته وایې چې تا غلط پیدا کړی دی، دا ته ویلی شي. نو چې نشي ویلی نو بیا د هغه نه قلار شه. دا انسان دومره قیمتي دی چې اوس کو پیټ پیچې په ده پسې بد نشي ویلی. که فرض که دی مړ شي نو د ده بېعزتي ته نشي کولی، ځکه چې هغه ویلي وو چې ګوره چې کله دی مړي نو هم که فرض که دله ته څه نقصان ورکې او هډوکی وله ماتې، دا داسې دی لکه د ژوندي هډوکی چې تا مات کو، نو د مړي توهین ته نشي کولی. چې هغه غیبي نو ذکرک اخاک بما یکرهو، دا هم تا ته اجازت نشته چې هغه پې خفه کېږي او ته هسې کې دې ته غیبت وایي. او بیا ویلي ویل لکل همزة لمزة. که ته پسې پشي شا پیشاړې کې او غیبت کې، که مخامخ ور پورې ټوکې کې او پیشاړې ور پورې کې، دا ستا دپاره ویل کنده ده. اته خبرې ویل څه دی؟ وما ادراک ما الحطمه، هغه کنده ده چې پای کې سړی چقیږي، نو ته تیار یې. نو دې وجې نه الله تعالی ما تا ته د مخالفینو سره د برتاو یوه طریقه دا ښولې ده چې کله هغه هیومن بینګي، هغه بني آدمي، هغه انساني، نو دین یو هیو ټو ریسپیکټ هیم، بیا به د هغه عزت کې، او هی از بیوټیفل، هغه الله ښکلی جوړ کړی دی، نو ته به په هغه غلط ریمارکس نه پاس کې. او یو بله غټه خبره ده، دا ټول خلق چې دی یو خو بني آدم شو، دویم صفت دا دی چې دا انسانان شو، دریم صفت دا دی چې ستا نسبیان دي. داسې څوک نشته چې یو انسان د بل انسان د نسب نه بار ته وباسي. ټول انسانان چې دي د خلقت په لحاظ سره د دې خالق یو دی، هغه یو خدای دی. او دا ټول انسانان چې دي د نسب په لحاظ سره د دې مور یوه ده، هغه هوا ده. نو د هوا بین تم پیدا یو غم پیدا دی، او خالق دغه الله دی او ستا خالق هم الله دی. نو گویا که چې تاسو یوه کومبه یې، نو چې کله تاسو یوه کومبه یې نو مطلب دا شو چې تاسو رونه یې. نو ځکه قرآن د هغې الفاظ موږ ته داسې وایي، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله یو نفس پیدا کو، د هغه نه بیا د هغه مناسب ټبر پیدا کړه، هغې بیا تاسو یې. نو دا چې کله مور پلار د سړي یوي نو سړی روري، نو چې کله روري نو بیا کلیر کړه، ورته وایي انما المؤمنون اخوة، تاسو خورونه یې. نو که ته بره تقریر کې په چا ریمارکس پاس کې، نو د خپل رونو خلاف ریمارکس پاس کې. که هغه ښکته ستا بد وي، نه هم د خپل رور خلاف وي، ځکه ستاسو نسب هم یو دی او ستاسو خالق هم یو دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په واضح الفاظو کې بیا ویلو، انا شهید ان العباد كلهم اخوه، بندگان چې دي دا ټول رونه دي. نو چې کله ته ریمارکس پاس کې، نو چې ستا په ذهن کې دا یي چې دا ګورې زما رور دی. اینې که ستا سختترین مخالفي خو چې بني آدم دی او ستا د علاقې دی، نو الله ورته رور ویلی دی. ځکه عاد قوم چې و، هغې د هود خبره نه ده منلې، د هود علیه السلام، خو الله ورته د هود د هغو رور ویلی دی. نو الله تعالی په خپل کلام کې څه وایي؟ وإلى عاد أخاهم هودا. گویا که هود د عادیانو رور دی.
نو چې هود د عادیانو ورور ورته الله ویلی دی او سمودیانو باره کې څه وایي ویلا سمود اخاهم صالحا او صالح علیه السلام د هغو ورور نو چې کله هغه د هغو ورور دی نو ما تا خورونه یو ټول پی ټي آی او ټول پی ډي ایم ټول جے یو آی او ټول جے آی او ټول اے ان پی او ټول مسلم لیگ دا په دې بنیاد باندې رونه دي ځکه چې ردی خالق یو دی او ځکه چې ردی مور یو ده او ځکه چې ردی نسل یو دی نو چې کله ته ریمارکس پیش کې نو چې ستا په ذهن کې دایي چې ما او زه د خپل رور خلاف ریمارکس پیش کوم او یو بل حقیقت دا دی چې دا ټول دشمنۍ عداوت دا عارضي دي دایمي نشي کېدی ګوره ما ته په خپله باندې ولیدل چې پرونه د جے آی د دیر هغه کس چې هغه په یو ډیر زبردست پوزیشن باندې و مظفر سید چې سړی وزیر خزانه هغه نن په پی 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 کې دی او ته دې ته ګورې چې جسټس وجیه الدین چې هغه د پی ټي آی فاونډر هغه نن د پی ټي آی د موجوده پالیسونه نالان دی نو دقه شانتې چې څنګه پرونه جی آی نننې پی 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 دی او پرونه پی ډي ایم نننې پی ټي آی دی نننې پی ټي آی به سبانې پی ډي ایم ځکه دا سیستم دایمي نه دی دا دشمنی او دا دوستی دایمي نه دی او دا موږ په بجټ اجلاس کې ولیدل په بجټ اجلاس کې میدان جنګو د دې وجې نه د پی ټي آی کسانو پی ډي ایم په کتابونو ویشتو او د پی ډي ایم کسانو په پی ټي آی په کتابونو ویشتو او په هغې کتاب کې کو کلمه وه که کلمه نه وه نو کم از کم حروف پکې وو د هغې توهین یې کاوه ځکه چې میدان جنګ و او په میدان جنګ کې ګوړې نشي ویشلی خو سبا چې کله ګر اجاړ بل پیش شو نو دغه دشمنان بیا داسې دوستانو چې د انګلیش ډرافټینګ چې یو پیم نه پوهېدو هغې ټولو په اتفاق سره هغه بل منظور کو گویا کہ کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے او قرآن دې ته اشاره کړې وه زما ستا ورته فکر نه نو الله وی عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده سوره ممتحنه کې وی ستاسو چې اوس کوم دشمنان دي کېدای شي سبا ستاسو دوستانی په بجټ اجلاس کې به ستاسو دشمنانی او په ګر اجاړ بل کې بیا ستاسو دوستان شي دیو جنا سیاسی خلق په دې ځای کې خطا کیږي او هغه د معزز خاندان هغه معزز فرد چې کله د یوې پارټۍ نه ووتو او په مختلفو جماعتونو په مختلفو جلسو کې د خپلې پارټۍ په مشرانو باندې رقیق حملې کولې او داسې اخلاق سے گرے ہوئے الزامات پہ لګول چې سړي به غوږونو ته لاس کو چې خدای دا څه وایي خو چې کله کال لا نو تیر دوباره هغې پارټۍ ته لاړ نو چونکې اوس خو ویډیوز اویلیبلي نو یو طرف ته هغه تعریفي تقریر ته ګوري او بل طرف ته د هغه تنقیدي تقریر کوي نو ته چېرې دا انسان چې دی د ده خبره ډېره زر بدلیږي نو ته چې په هره ډله کې یې نو دومره جوور مزه کیدای شي سبا په دې بله کې ځکه الله وایي عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده کېدای شي چې دا کم خلق ستاسو دشمنان دي سبا ستاسو دوستانی نو د دې وجې نه د نفرت په غوسه کې او په د هغې کې لږ نرم شه او د سټینډرډ نه ډېر اخوا مزه ځکه چې سبا به بیا په دې خپله خبره باندې ستومانه یې لکه څنګه چې داسې وشو وی زما ذمواري څه ده وی ستا ذمواري دا ده چې ته د عدل او د انصاف خبره کوه بس ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا د یو قوم دشمنی ته په دې باندې دغه نه کی باعث نه کی چې ته د انصاف نه وځې کله که ته په خپل ملک مینې او ستا د ملک د خیر دپاره لکه ته په دین مینې او ستا د پی ټي آی وزیر اعظم د پردې په حق کې یو سټیټمنټ ورکړي نو که ستا خلاف دی نو ته یې حمایت وکړه ځکه چې دا خبره ټیک ده که ته د حزب اختلاف یو ښه مخلص ملګری خو چې کله ستا سابقه وزیر اعظم په لندن کې د مودي سره محبت او د افغانستان د هغې وزیر سره یا د هغې رهنما سره ملاقات کوي چې نن ستا سره په حالت جنگ کې دی نو ته د هغې بد ووایه چې یاره دا ته زیاتې کې ځکه چې دا زیاتې چې دی دا زیاتې دی ځکه د انصاف په لحاظ سره دا زیاتې دی اگر چې زه ستا په ډله کې یم نو ستا ذمواري څه شوه هغه دا ده ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ته به خامخا د عدل خبره کې که ته د عدل خبره نه کې نو بیا به ته ظلم کې او چې ته ظلم وکړو نو بیا به مظلوم خیرونه به ځان بچ کولی نه شي نو آخري خبره دا ده اتقوا دعوة المظلوم
فإنه لیس بینها و بین الله حجاب. د مظلوم د خیرو نه ځان ساته، ځکه چې د دې کې او د الله په منځ کې څه پرده نه وي، وال به بیا وخورې، ځان د دې نه ساته. د دې وجې نه خپلې رویه داسې کا. یو خبره ده چې که ته غوسه شي او د غوسې د وجې نه ګډې وډې وای، نو دا یاد ساته، اینګر does not solve anything, it destroys everything. که ته غوسه شوې او په غوسه کې تقریر وکړو نو هر شی به برباد کې. او یو بله خبره یاد ساته چې د دنیا ټول خلق چې دا ستا دوستان دي. که ته په پی ټی آی کې نو پی ډی ایم والا ستا دوستان دي، که ته په پی ډی ایم کې نو دا ستا دوستان دي. صرف یو فرق ہے، لوگ دو قسم کے ہیں، کچھ واقعی دوست ہے اور کچھ امکانی دوست ہے. کم خلق چې ستا سره ستا جنډر اغستې ده دا واقعي ستا دوستان دي، کم چې ستا خلاف جنډر اغستې ده دا ستا امکانی دوستان دي. ټومارو دی ویل بی ود یو، سبا به دا ستا ملګري. د دې وجې نه د هغو خلاف رقیق الفاظ مه استعمالوه، بیا ورپسې ستومانئ. او ته چې خبرې کوې نو د 3 اصول اپناو کا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، همیشه د هوښیارو خلقو سره د حکمت په بنیاد خبرې کوه چې د هغې ذهن تعفیل کوي. انټیلیجنټ خلق یي، که برټن رسلي او که علامه اقبالي، که ارسطوي، که افلاطوني، د هغې سره د حکمت په بنیاد خبره وکړه چې هغې ته خبره اپیل وکړي. او که عام سړی نو والموعظة الحسنه، هغې ته وعظ وکړه، ځکه په هغو وعظ اثر کوي. او که کوم خلق ستا خلاف جنگ کوي، وجادلهم بالتي هي احسن، کاغه د افغانستان عبدالله کاغه عبدالغنی کو عبدالرشید دوستمی او کاغه ستا دپاره هر څومره مخالف مودي، نو جادلهم بالتي هي احسن، د هغې سره چې جدال کې باس کې نو هم د اخلاقو نه ګیره هوه استعمال مکوه. نو دا زما ستا دپاره د مخالفینو سره د برتاو طریقه شوه. نمبر 1 ټول خلق د الله بندگان دي. نمبر 2 دا ټول خلق عزتمند دي. نمبر 3 دا ټول خلق ښایسته دي. نمبر 4 دا ټول خلق د الله کومبه ده. نمبر 5 دا ټول خلق ستا دایمي دشمنان او دایمي دوستان نه دي. دی ویل بی چینج، دا د چینج کېدو شي. ستا ذمواري څه ده؟ ته د انصاف خبره کوه، ته د حکمت طریقه استعمال کا، ته د واعظ طریقه استعمال کا، او ته د جدال حسنه طریقه استعمال کا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.